السلام علیکم ډیر ویورز زه یم عمر سلطان او موږ تاسو ته کمپیوټر آنلاین کورس کې خوش آمدید ویو. موږ خپل په دې اولنی لیکچر کې د ام اس افیس اولنی کورس اولنی پروګرام کوم چې ام اس ورلد دی هغه شروع کوو. موږ به ام اس ورلد 2010 باندې تاسو ته باز کوو. تاسو زموږ سره اوسئ او دا پروګرام ان شاء الله موږ به پټن چې دی نو مکمل تاسو ته ښیو. نو راځئ چې مونږ ام اس ورلد کولاو. تاسو ګورئ مونږ دا ام اس ورلد کولاو کو. د ام اس ورلد مختلف حصے دي او دې ته مونږ ام اس ورلد انټرفیس یا ام اس ورلد انوایرنمنت هم ویلی شو. او ته ویلی شو ام اس ورلد انټرفیس یا ورته ام اس ورلد انوایرنمنت هم ویلی شو. نن به مونږ صرف د ام اس ورلد انوایرنمنت دا حصے چې دی نو دا موږ سټډي کوو. تاسو ته بره په سر باندې دا کرسر پې زه ګرځوم دا سور بار چې ښکاري دې ته ټایټل بار وایي. په دې ټایټل بار باندې د ډاکومنټ نیم چې دی هغه ورکړی شي او دې ته ویلی شي ټایټل بار. د دې ټایټل بار نه لیفټ سایډ ته که تاسو ګورئ نو موږ ته کویک اکسس ټول بار ښکاري. کویک اکسس ټول بار دا یو څو بټنې دي چې دا ډېرې زیاتې استعمالېدونکي بټنې چې نو هغه موږ په کویک اکسس ټول بار کې ښودی شو. دې کې موږ خپل د مرضۍ بټنې ښودی شو او د دې نه موږ بټنې لر کولی هم شو. ګورئ د کویک اکسس ټول بار د رایټ سایډ ته په دې ایرو باندې ما کلیک کړ نو ما ته دلې څه راغله. دلې ما ته مختلف قسم دا راغله. دې باندې که زه دا کوم چې ټیک مارک دي نو دا په کویک اکسس ټول بار کې ایډ دي. دا کوم چې ټیک مارک نه دي نو دا هم زه ایډ کولی شم. لکه په سپیلنګ اینډ ګرامر باندې ما کلیک کړ دې بار وګورئ کویک اکسس ټول بار کې سپیلنګ اینډ ګرامر والا آیکان هم ایډ شو. نو کویک اکسس ټول بار موږ خپل د مرضۍ مطابق په دې کې بټنې ایډ کولی هم شو او د دې نه کمولی هم شو. فرض کړئ زه یو بټن کموم لکه فور ایګزامپل دې نه زه دا کویک پرنټ والا بټن کموم بره ګورئ نو هغه بټن دې ختم. دغسې که موږ رایټ سایډ ته راشو د دې ټایټل بار رایټ سایډ ته نو موږ ته کنټرول بټن ښکاري. نو کویک اکسس ټول بار زه لیکم لاندې تاسو ته ګورئ دا کویک اکسس ټول بار نه لاندې چې د رایټ سایډ ته چې دی د ټایټل بار نه رایټ سایډ ته موږ ته کنټرول بټن ښکاري. څه ښکاري؟ کنټرول بټن موږ ته. دا کنټرول بټن چې دي نو دا درې دي. یو ته ویلی شي مینیمایز بټن، یو ته ویلی شي ریسټور بټن او یو ته ویلی شي کلوز بټن. دا مینیمایز بټن باندې چې زه کلیک کړم تاسو ګورئ زما هغه ام اس ورلد انوایرنمنټ چې دی هغه راغی ټاسک بار ته او په دې ټاسک بار باندې یو آیکان په صورت کې چې دی نو ظاهرېږي. په دې باندې زه دوباره واپس بیا کلیک کړم نو دا واپس بیا څه شي میکسیمایز شي او دې سره چې دی ریسټور بټن دی. ریسټور بټن باندې چې زه یو پرې کلیک کړم نو زما سکرین چې دی وینډو وړ وینډو چې ده وړه شي. دوباره چې بیا کلیک کړم نو هغه څه شي هغه غټه شي میکسیمایز شي او دغسې دا کلوز دا کراس بټن چې دی ته کلوز بټن وي. د دې نه زموږ دا پروګرام چې دی دا بندېږي. اوس تاسو راشئ د دې ټایټل بار نه لاندې چې کوم بار دی نو هغې ته ویلی شي تاسو ګورئ هغې ته ویلی شي مینو بار. دا مینو بار چې دی نو دا په ټیبس باندې مشتملي. څه باندې مشتملي؟ ټیبس. مینو بار چې دی نو دا په ټیبس مشتملي. د دې تاسو اینه موږ سره فایل ټیب دی او دغسې هوم ټیب دی. زه یې لیکم هم انسرټ ټیب دی، پیج لیاوټ ټیب دی. څه شی دی؟ پیج لیاوټ. پیج لیاوټ سره ریفرنس ټیب دی او د ریفرنسز سره میلینګ دی او د میلینګ سره ریویو ده او ریویو سره ریویو ده. ورپسې ډیولپر ټیب او ډبلیو پی ایس پی ډي ایف دا په عام دغه چې نو په هغې کې نه عام وړ کې نه دا ما راوستي دي ډیولپر انشاءالله په دې به په خپل موقع بحث کوو. اوس د هر یو ټیب باندې چې موږ کلیک کوو تاسو نو دې سره لاندې خپل یو ټول بار کولاویږي. دې ټول بار ته موږ ریبن ویو. د هر ټیب ریبن ورته موږ ویو. لکه د هوم ټیب ریبن چې دی هغه ده. د هوم ټیب ریبن دی ټول ناول به موږ انشاءالله دې باندې بحث کوو. نو دې ریبن ویلي. د دې ریبن نه لاندې که موږ وګورو نو موږ ته یو رولر یو پیمانه ښکاري. دې پیمانې ته رولر وایي.
لکه څنګه چې عام پیمانې ته رولر ویلی شي نو دې ته رولر وایي. دا پیمانه په دوه قسم، یو هاریزنټل رولر دی، یو دغه سایډ ته تاسو وینئ دا ورټیکل رولر دی. زه پرې دا کرسر ګرځوم، دې ته ورټیکل رولر وایي. دې رولر نه موږ یې چل کوو، موږ خپل د پیج سیټ اپ چې دی هغه برابرولی شو. لکه موږ انډنټیشن کولی شو، موږ مارجن سیټ اپ کولی شو، او د دې ډېر لوی فنکشن دی او په دې باندې موږ خپل د پیج سایز هم چې دی هغه کتی شو. ټیک ده؟ د دې نه چې تاسو لاندې راشئ نو موږ ته دا سپینه ایریا چې ښکاري دې ته رایټینګ ایریا وایي. په کوم کې چې زه دا لیکل کومه دې ته رایټینګ ایریا وایي. په دې رایټینګ ایریا کې موږ لیکل کولی شو او د رایټینګ ایریا نه بالکل لاندې چې موږ وګورو نو موږ ته سټیټس بار ښکاري. دا سټیټس بار تاسو وینئ، زه پرې دا کرسر ګرځوم، دلته اوس لیکلي پیج 3 of 3 انګلیش. نو دا موږ ته دا زموږ د پیجونو معلومات راکوي چې څومره پیجونه دي موږ سره په دې ډاکومنټ کې، موږ سره څومره ورډز دي، کوم لینګویج موږ استعمالو. او دغسې رایټ سایډ ته چې موږ راشو نو موږ ته پیج لیاوټ ښکاري، لکه فول سکرین دی، ورپسې چې دی نو بیا فول سکرین ریډینګ ویب لیاوټ دی، او ورپسې آوټلاین دی، ورپسې ډرافټ دی. انشاءالله په دې په خپل مقاباس کوو. خو رایټ سایډ ته تاسو راشئ نو تاسو زوم بار څه ښکاري؟ زوم بار. دې ته ویلی شي زوم بار. د زوم بار نه موږ څه چل کولی شو؟ خپل سکرین لوکې کولی هم شو، خپل سکرین پټولی هم شو. دا اوس ما زوم اوټ کړی، ما زوم اوټ کړ. تاسو وینئ زما دا پیجونه ډېر واړه خو که زه دا بار دې خوا دې طرف ته بوځم دا زوم ان شو نو زما دا پیجونه واپس بیا غټ پیجونه په دې باندې موږ ایزي ته ور واړه کولی او غټولی شو چې زموږ ټیکس موږ غټ ښکاره شي یا وړوکی ښکاره شي. حالانکې د پرنټ سره دې اړو څه تعلق نشته، پرنټینګ باندې دا نه وړوکی کېږي او نه غټېږي او غټېږي. نو تاسو ولیدل چې نن موږ صرف په دې لیکچر کې په ورلډ انټرفیس باندې بحث وکړو، په ورلډ انوایرمنټ باندې بحث وکړو. انشاءالله آینده لیکچر کې به موږ بحث کوو په هوم ټیب باندې. نو تاسو زموږ سره اوسئ او تھینک یو ویری مچ. او زموږ یوټیوب چینل چې دی هغه لینک به موږ تاسو راکړو، هغه هم سبسکرایب کړئ. او زموږ دغسې واتساپ ګروپ چې دی په هغې به موږ دا ویډیو شیر کوو. څوک چې واتساپ ګروپ کې ایډ نه یې نو ځان ایډ کړئ. انشاءالله دا لیکچر به ستاسو دپاره ډېرې فایدهمنې او د دې په کورس په انډ کې به موږ تاسو له سرټیفیکیټ هم راکړو. ډېرې مهرباني. تھینک یو ویری مچ.